انډیا د پاکستان په باندې او کله چې انډیا د پاکستان په باندې کړي نو پاکستان او د انډیا په ډیر غټ جنگ کیږي ځکه 80% ځمکه چې دی هغه زموږ په دغه اوبو باندې چې دی اوبه کیږي کمې پاکه اوبه چې دي 80% نو دا دغه د انډیا د کمې اوبه چې موږ ته راځي نو دغه راځي که دا انډیا بند کړي نو پاکستان او د انډیا په ډیر غټ جنگ کیږي ځکه هغه کوشش دا دی هغه چې موږ ډیمونه جوړ کړو او دغه اوبه بند کړو اوس په دې جنگ کې هغه وی چې موږ دغه اوبه بندو خو بندول نه شوي ځکه هغه سره دومره ډیمونه نو چې دغه اوبه سٹور کړي بل کاغو دغه اوبه سٹور کړي نو هلته کې د هغې په خوا کې چې کوم کیلي دي نو هغه کیلي به مران شي نو اوس په هغه کوشش کوي چې موږ غټ غټ ډیمونه جوړ کړو او دغه اوبه چې دی دا سٹور کړو او دغه ډیمونه چې جوړېږي په دې کې وخت تېرېدی شي کال دوه په کم تېرېدی شي او 10-15 کاله په کم تېرېدی شي که په تیزۍ سره کار وکړي چې په کال دوه وکړي چې دی د هم دغه اوبه چې دی دا بندولی شي خو کله چې دغه اوبه بندې شوې نو د هغې نه وروسته به د پاکستان او د انډیا غټ جنګ کېږي ځکه چې زموږ به 80% ځمکه چې دی هغه به شړې پاتې شي بل لا چې موږ ته به د هغې نه ډېر غټه مشکل جوړېږي بل لا چې دې دواړو په دې باندې معاهده کړې ده په 1960 کې معاهده شوې ده چې دا اوبه به نه بندېږي ورلډ بینک چې دی د دې معاهده کړې ده نو که اوس دې دغه معاهده به ماتوي نو بیا به پاکستان چې دی هغه په انډیا حملې کوي او دوی چې کم ډیمونه جوړ کړي هغه ډیمونه چې دي دا به ولولي نو د هغې نه وروسته به موږ ته دغه اوبه راځي خو حالن سات چې د هغو اراده دا کړې ده چې موږ د پاکستان دغه اوبه چې دی دا بندې کړو نو د دې په باره کې ستاسو څه خیال دی